बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ेम रशीद साफ़ी तासु गोरे प्रोग्राम शायर दस्तूर د खैबर न्यूज़ टोलو कतुनको ता د लوی اختر خوشحالیانې د هغې مبارکي ورکو او کتونکو په ننني پروګرام کې به مونږ چې کوم موضوع د کومې موضوع انتخاب کړی دی هغه زموږ د ټولو لپاره ډیره مهمه ده، نه صرف د پاکستان لپاره بلکې د سرحد په هغه طرف باندې چې کوم میشته افغانان دي د هغې دپاره هم دا موضوع چې ده هغه ډیره مهمه ده. او که زه دا ووایم چې دا موضوع دا وخت د ټولې نړۍ دپاره ډیره مهمه ده نو غلطه به نه وي. یقینا چې تاسو پوه شوي چې د افغانستان چې کوم صورتحال دا وخت مخې ته راغلی په هغې به نن هم خبرې اترې کوو او درې درانه میلمانه او ډېر ریلیونټ میلمانه ما سره موجود دي. د هغې نه به په دې صورتحال ځان پوهیو او په راتلونکي وخت کې چې کوم منظرنامه زموږ مخې ته راتلی شي په هغې باندې به ځان خبرو. ړومبی میلمه چې کوم دی هغه وخت په وخت هغې له موږ تکلیف ورکوو او په دې موضوع باندې یو اتارټي ګڼل شي د اسلامیک یونیورسټۍ د عیار ډپارټمنټ استاد دی ډاکټر منظور افریدي صاحب، هغې تشریف راوړی خپل پروګرام کې هغې ته هرکلی وایو. دویم میلمه چې کوم دی هغه هم ستاسو دپاره څه نوي نوم نه دی، د افغان امورو ماهر دی او زموږ د ټولو استاد دی، په خیبر نیوز باندې خپل مرکه پروګرام کوي او وخت په وخت باندې چې کوم دی موږ هم په دې خپل پروګرام کې هغې ته تکلیف ورکوو. حسن خان صاحب هغې هم موجود دی، ستاسو هم ډېره مننه حسن خان صاحب. او دریم میلمه چې کوم دی د کابل نه موږ سره موجود وي هغه لیکوال دی، قانوندان دی او اکټیویسټ دی، نجیب الله آزاد صاحب. آزاد صاحب تاسو ته هم په پروګرام کې پخیرالی وایو. مننه، سلامات اوسئ. آغاز به ډاکټر صاحب ستاسو نه وکړو. لږ موږ خو درې واړه صحافیان یو نو موږ خو په یو بل اسپیکټ باندې دا کوم صورتحال چې په افغانستان کې دا وخت مخې ته راغلی دی د هغې جاج خو موږ په یو بل سترګه ورته ګورو. تاسو لږ موږ پوه کې په کوم چې دانشور طبقه ده، کوم چې پوهان دي، هغې چې دا وخت په افغانستان کې کوم صورتحال مخې ته راغلی د طالبانو دا پرمختګ او د افغان حکومت چې بظاهره موږ ته ښکاري چې هغه په شا روان دی، یو ډیفنس یو پوزیشن کې هغې تللی دی، دې صورتحال ته تاسو په کومه نظر ګورئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. صافي صاحب یقینا دا ډېر مهم سوالونه دي او مهمه موضوع ده. د افغانستان صورتحال چې دی هغه ډېر زیات کړکېچن دی، ځکه چې اوله کې خو د طالبانو او د امریکې چې کومه معاهده وه هغه باندې ډېر زیات وخت ولګېدو، خو معاهده مطلب دی چې بیا وشوله په تېر کال 29 فروری باندې. هغې نه پس دویمه چې کوم اهمه مرحله وه هغه د طالبانو او د افغان حکومت یا د طالبانو او داسې د نورو ډلو هغو په منځ کې د خبرو اترو وه. هغې دپاره هم کله د ناروی اوسلو هغه کېدل انتخاب یا هغې نه پس بیا نور ځایونه خو هغه بیا ونه شوه. اوس تېرو ورځو کې څه نه څه داسې یو پیشرفت په دې کې وشو چې هغه دوحه کې د طالبانو او د حکومت په منځ کې هغه خبرې اترې پیل شولې. خو په دې کې زه دا ګڼم چې ټولو کې اهم څیز چې دی هغه د امریکې ځواکونو د افغانستان نه وتل دي. هغه 11 سپتمبر لکه څنګه ورله مقرر شوی دی، نو د دغه سیز یو ایج ورکړلو، یو برتري ورکړله طالبانو له او هغه اعتماد یې ورله بحال کړلو. نو طالبان ځکه مخ په وړاندې روان دي، خو مختلف رپورټونه دي ځینو ځایونو کې دا ویلی شي چې نه دا بین الاقوامي میډیا څنګه چې دا تاثر پیش کوي چې یارې طالبان ډېر زیات مخکې روان دي، داسې نه دي، بلکې چې کوم ځمکي حقایق دي هغه څه په بدل رنګ کې دي. خو ډېر داسې وایي چې نه دغه رښتیا دي، لکه څنګه د امریکې چیف چې دی جاینټ سټاف کمیټي چې کوم چیف دی چیرپرسن دی جنرال مارک میلی، هغه دا ویلي دي چې د طالبانو کنټرول چې دی هغه په افغانستان کې د نیمو نه زیاتو په ضلعو کې قایم شوی دی. لکه ویلی شي چې 419 چې کومې ضلعې دي هغه کې د 200 نه زیاتو باندې د دې کنټرول مطلب دی چې راغلی دی. نو په دې کې فوقدان دې ځای کې راځي چې کله امریکې دا اعلان وکړلو او طالبانو چې کوم د خپل د جنګ په مخ کې باندې بوتللو. دویمه خبره پکې دا راځي چې د امریکې او د نیټو ځواکونو چې څومره مرسته وه هغه د افغانستان د حکومت سره، د افغانستان یعنی ملي اردو سره، نیشنل آرمي سره وه، هغه تیرو 20 کلونو کې لکه په کم ډول باندې جوړېدل پکار وو، هغو داسې ونه کړی شول. مطلب دی چې هغه موږ مختصر الفاظو کې وایي ستاسو په نظر کې د افغانستان صورتحال کړکېچن دی او د امنیت صورتحال چې کوم دی هغه ښه نه دی. بالکل په دې کې ورسره دوه رایې نشته. صحیح ده. حسن خان صاحب ستاسو څه رایه دی دا موجوده چې کوم دی څنګه چې ډاکټر صاحب ووایي چې هلته حالات چې دي هغه ډېر کړکېچن دي، د طالبانو پرمختګ چې کوم رپورټونه دي هغه ستاسو په نظر کې څونه حقیقت دی په هغې
هغې کې یو بل طرف ته چې د افغان حکومت کم هغې خود اعتمادي به دستور چې کم دی امرالله صالح صاحب شو یا محب صاحب شو د هغې دا دعوې دي چې دا دونه غټې خبرې نه دي که لا اوسه پورې خو لا جنګ شروع شوی هم نه دی. ستاسو په نظر کې کم فورسز یا کم عسکریت پسند چې کم دي هغې په اپر هینډ کې دا وخت تاسو ته ښکاري که نه افغان حکومت چې کم دی هغه د جواب توان اوس هم لري؟ ګوره دا د رشید چې لومبې ډاکټر صاحب یو خبر وکړله چې ایکسجریټډ نو دې کې کافي حده پورې دا حقیقت دی چې طالبان دومره نه دي لکه څومره چې دې ټیم کې دنیاوالي لکه پرون دوی چې کوم د جنرال خبر وکړله هغه وایي چېرې 50% یعنی 200 ضلعو باندې یا 200 د پاسه 200 ضلعې دي ولسوالۍ دي په افغانستان کې. د افغانستان ګوره د ولسوالي داسې هم نه ده څنګه چې مردان کې یا سوري پاکستان کې وایي. پاکستان کې خو یوه ضلع دومره ده چې په هغې کې ته چې کوم دی خبره 100 کیلومیټره پکې د سهار نه تر ماښامه پورې پکې موټر سفر کوي لکه دغه کېږي پکې. هلته کې ولسوالۍ ډېرې وړې لکه د هغوی ضلعې چې کوم دي 34 صوبې 34 صوبې دي یوه ده. بله دا ده چې طالبان اوسه پورې په پریفریز کې دي. لکه که زه د ده ووایم پاکستان کې یو که سړی وي چېرې کم دی زه وایم چېرې په غلام خان باندې حمله وکړله یا زه وایم چېرې په واګه باندې حمله وکړه یا زه وایم چېرې دلته کې په دغه باندې لکه لرې لرې. نو دا خو یو حقیقت دی خو د دې دا مطلب نه دی چې افغانستان کې حالات بالکل په کنټرول کې دي. کنټرول کې دا نه دي چې کم ایگزیکټ یا انټری پوینټس دي طالبانو فوکس پاغې باندې دی. لکه تا شیرخان بندر باندې تا وکړو تورغنډۍ باندې تا وکړو اسلام قلعه باندې تا وکړو دلته کې تا چې کوم دی لاندې دغه د واغسته خرلچي باندې تا دغه راللې دلته کې ترمیز کې هلته ازبکستان صاحب تاجکستان طرف. نو دا یو دا سیګنل دا ښیي چې کدي دا سټراټیجي بدله ده. خو د دې اوور نه بو چې کوم د افغانستان بدقسمتي دغه د جنگ نه دی ځکه چې په افغانستان کې د 200 کالونو 300 کالونو جنگ روان دی. ظاهر شاه صاحب د 33 کاله تیو باسه د دین افغانستان چې کوم دی دغه د ټاپوګرافي داسې ده یا زمونږ پښتانه افغانان بدقسمتي ده د چیرې مونږ هغه شی اسې خبرې خو غټې غټې کوو چیرې مونږ د جرګو خلک یو دی خو پښتانه یو خلک یو د جرګو خلک یو د مرکو خلک یو په دې 40-50 کاله کې نه زمونږ جرګه وشوه نه مرکه وشوه. بله بدقسمتۍ خبره ده د ګوره چې کله حالات د روغې طرف ته روان شو سمې طرف ته روان شو د طالب سره امریکا کې ناسته بیجنګ ورسره مطلب ما وختي چا سره خبره کول لندن نه کال کړو نو ما هغه ته وایي چې دې ټیم کې انټرنیشنل کیپیټلز چې څومره دي که نه پاورفل کیپیټلز هغه طالبان ویلکم کوي. اوس فارچونیټلی یا انفارچونیټلی هغوی لکه هغه سټیچر ول امریکې داسې جوړ کړ. اوس افغان قیادت باندې دا یو ډېره زیاته غټه ذمواري هغه قیادت زه صرف ډاکټر اشرف غني صاحب نه ګڼم دوی که مذهبي دی که سیاسي دی که حکومتي دی که مجاهد دی چې دا وخت که نه هغه انګریزي کې وایي سیزینګ د اپورچونټي دا موقع چې کوم دی دا د لاسه لاړه نه شي. افغان زه وایم چې د دوی قیادت انکلوډینګ طالبان حسن خان صاحب کنکلوژن د دې چې زه وایم خبره سمې لبوزي هغوی دې ټیم کې تاوې ماوې کې لاړل د اختر پورس شو ګوره یو طرف میزایل فایر بل طرف د جګړې اعلان په دغه باندې راځو خو صرف چې ډاکټر صاحب نه کومه پوښتنه ما کړې ستاسو مخ ته دغه پوښتنه ده چې د کابل یا د افغانستان صورتحال درته سخت کاري ته ما وې نو ډاوټ خراب دی او نور خرابېدی طرف ته به دا ځي ځکه خو دنیا پې کنسرن ده که نه صحیح ده. اوس که لکه زه یو ښه تصویر پیش کړم چې نه زه هغه ورځ کابل او زه تللی وم کابل ته د اختر کې نو که زه ووایم چې څه حالو خو انټرنلی چې کوم هغه سټام را روان دی کوم طوفان را روان دی هغه د هر د کابل وګړي ته د جلال آباد د ننګرهار خبره د بلخ صورتحال خراب دی د امنیت وضع چې دا هغه په ځای نه ده کنټرول کې. حسن خان صاحب موجود دی موږ سره نجیب الله آزاد صاحب په کابل کې د هغې به ډېره ریلیونټ په دې باندې تجزیه هم وي او د هغې تبصره به موږ غواړو چې د هغې نه موږ ځان پوه کړو. نجیب الله آزاد صاحب زموږ د دې دوو درنو مېلمنو خبرې تاسو واورېدې ستاسو نه ځان په یو په کابل کې دا وخت موجود دی څه صورتحال دی د انټرنیشنل میډیا چې څه وایي د پاکستان زموږ چې کوم ادارې دي د میډیا هغې چې کوم رپورټونه دي هغه خو ډېر تشویشناک دي او رښتیا خبره دا ده چې د سرحد نه دې خوا چې څومره پښتانه دي څومره پاکستانیان دي د عام پاکستانیانو خبره کوم د افغانستان په صورتحال باندې دردېدلي دي او زموږ چې کوم دی چې څنګه د عام افغانانو تشویش دی د افغانستان په صورتحال باندې همدغه شان تشویش دی او خفګان مو دی پې تاسو مو لږ پوه کې لږه تسلي راکړئ لږ راته صحیح صورتحال ووایئ چې په دې کابل کې څه روان دي او څه به کېږي. ګورئ که د افغانستان په اوسني وضعیت باندې بحث وکړو په دې کې هېڅ شک نشته چې وضعیت سم نه دی جګړه روانه ده لیکن موږ تاسو ترې د صحافت سره بلد خلک یو
د صحافت خپل هغه وي قوانین وي او قوانین داسې دي چې تاسو څه شي فکر کوئ یعنی په قانون کې هم که یو چاته وایي چې یو څوک ښه سړی دی نو بیا خو هېڅ خبره نشته که نه او که وایي چې بد سړی دی دا دلته بیا جزا ده که نه بیا تاسو ته باید ثابته کړي او هلته بیا جوریسډکشن دی همدارنګه رسنۍ هم که هغه انټرنیشنل میډیا آوټلیټس دي که هغه پاکستاني میډیا آوټلیټس دي نارملی په دنیا کې هر چېرته چې ډېر خراب خبر وي هغه ډېر غټېږي که نه یعنی پازیټیو نیوز خو څوک اخلي نه چې پازیټیو روان دي ته وخت هغه روان دي لیکن کله چې یو نیګیټیو پکچر راځي هغه ډېر لوی پورټریټ کېږي انټرنیشنل میډیا پاکستاني میډیا څنګه چې دا وضعیت پورټریټ کوي هغه څه نه ده لیکن جګړه روانه ده د جګړې څو عوامل دي لومړی خو زه دا وایم چې دا د افغانانو ترمنځ جګړه نه ده یعنې طالبانو د افغان ګورنمنټ ترمنځ جګړه نه ده دا افغاني جګړه یا سیول وار نه دی دلته د سیمې قدرتونه دي ریجنل پاورز دي د یو اس ای د امریکا د هغو مفادات دي دلته هغه ریجنل کنیکټیویټي مسله ده اقتصادي سیاسي او نظامي یا پوځي رقابتونه دي سیالۍ دي د هېوادونو ترمنځ او دا د دې جوګه شوې ده چې دا وضعیت داسې دی یعنې کلکولیټډ وار یعنې بل بحث دې ته راځي چې هغه ډسټرکټس نیول شوي دي اضلاع چې طالبانو نیولي دي ګورې په هغه ملیټري یا پوځي کوم قوانین چې دي کوم ملیټري کورس چې دي تاسو به یوه سیمه یا ضلع هغه مهال نیسئ چې مقابل لوری یعنې افغان پوځ به هغه به عسکر به شهیدانېږي ټپیان کېږي او تاسو به نیسئ دا یوه سینریو ده دویمه سینریو دا ده چې افغان پوځ تسلیمیږي تسلیمي تعریف دا دی چې خپل اصطلاح تاسو ته تسلیم کړي تاسو سره یو ځای شي درېیمه سینریو دا ده چې افغان پوځ به خپل اصلي ږدي او هغه به تښتي دا درې سینریو 70% کې دا درې سینریو نشته ډېرې اضلاعې پرېښودل شوي دي او افغان پوځیان چې دي هغه خپل یونټ ته راغلي دي چې دا خپل یونټ ته راغلي دي دلته کولی شي چې وایي چې پارت اف د ګیم دا پالیسي ده د افغان ګورنمنټ ما ابزرویشن دا دی چې ته هم مهیب صاحب نن په لندن کې ووایې چې دغه خلا چې د بهرنیو ځواکونو د وتو رامنځته شوه او هغه ایر سپورټ چې بهرنیانو ورکاوه یعنې ډېرې داسې سیمې وې چې غرنۍ سیمې وې چې هلته موږ په اسانه نه شوای کولی چې پوځونو ته هغه اکمالات یا اکسسریزات چې ضرورت وي هغه ور ورسوي نو هغه ایر سپورټ بهرنی و هغه نشته نو ځینې مشکلات چې موږ مخ کړو دا د مهیب صاحب خبرې لیکن زما ابزرویشن دا دی چې دلته دوه لوبې وشولې یو دا چې طالبانو دا 20 کاله دا دعوه کوله چې موږ کې ډېر زیات چینجز راغلي دي موږ بدل شوي موږ هماغه طالبان نه یو چې موږ هماغه طالبان نه یو چې خلک مو وژله خلک باندې حضور ګیرې پرېښودلې او هېڅ قوانین نه مراعاتېدله بس دوی خپل قوانین موږ چینج شوي یو دا بحث چې کله چې کومې اضلاعو ته راغله ډېری داسې اضلاع دي چې طالبان درېیمه څلورمه ورځ ورغلي دي افغان پوځ ټکنیکلي تر وتلي دي هغلته چې کومو سیمو ته ولاړل هغه ولیدل شوله چې هغلته قومي اساسي چې دي هغه ملي شتمنۍ چې دي ودانۍ چې دي ګورنمنټ ودانۍ دي هغه سروسز دي پرووایډ کوله خلکو ته او هغه سیول سروسز او ودانۍ ړنګې شوې یعنې افغان ګورنمنټ یوه هڅه وکړه چې د طالبانو اوسنی چې کوم ذهنیت دی کوم تصویر چې دی هغه د 90s تصویر دی هغو کې چینجز نه دي راغلي دا یې نړیوال ته وښودله دویم بحث دا دی چې د طالبانو دغه کړنې په خلکو وویني او خلک د دوی په وړاندې اپرایزنګ وکړي که چیرې د دوی دا شیان نه وای لیدلي خلک نه راولاړېدله او خلک که راولاړ شوي نه وای نو دلته بیا یوازې د ګورنمنټ سپورټ هغه ډول چې لازم ونه کېده خلک ډېر زیات راولاړ شول په دې کې صحیح ده پخواني کمانډرز مني لیکن ډېر زیات ولس راولاړ شو دلته خو پښتني ټولنه ده له بده مرغه لکه هغه حسن خان چې وې د کلونو د لسیز رئیس افغانستان په جګړه کې دی د ډیورنډ کرښې دواړه خواوې پښتانه هر څوک په کور کې ټوپک لري نو ټوپکان راوایستل شوله په دې کې زه فکر نه کوم چې طالبان هېڅ کله خپل قوت عددي څومره آزاد صاحب په دې باندې به چې دا کوم صورتحال دی په دې باندې ستاسو نظر اخلم صرف ځان په دې په یو مختصر الفاظو کې راته ووایي چې کابل نن خو د طالبانو ویان دا ویلي چې موږ د کابل سقوط اراده نه لرو یا چې کومې غټې ولسوالۍ دي د هغې سقوط هم موږ نه غواړو دې ټایم کې چې کوم دی ستاسو څه رپورټونه دي یا څه تجزیه ده یا ستاسو څه سینس دی د کابل په حده پورې یا غټ ښارونه چې د افغانستان کوم دي په هغې کې د طالبانو د قبضې یا د طالبانو د راتګ څومره خطرات تاسو ته ښکاري ګورې طالبانو په خپل ټول توان جګړه کړې ده سپین بولدک کې یو ډېرو هغه امپارټنټ ځایونو سره ډېره مهمه ضلع ده او هغه تجارتي بندرګاه ده نو کله چې هغه په ټول توان باندې دی جګړه پرې کوي او نن رپورټ دا و چې سلګونه کسان یې له کور راایستلي دي سیویلینز چې هغه د افغان ګورنمنټ هغه یو ډول فکري ملاتړي دي هغه یې هم وجلي دي نو طالبانو هېڅ کله دا خپل قوت نه دی سپمولی چې
د وتوانېږي یو پروینس صوبه یا ضلع ونیسي خو دی د نه نیسي نه دا یوازې خبرې دي ادعا ده او زه په هېڅ عنوان فکر نه کوم ځکه دلته یوازې افغان ګورنمنټ امنیتي ځواکونه نه دي بلکې دلته یو ډېر لوی قشر د ځوانان دي په سکیل طالبان نشي کولی چې کابل یا نور ډېر لوی ولایتونه د سقوط سمه ده همدغه خبره بس موږ په دغه ځان پوهول چې لکه ستاسو نوم په دغه ځان پوهیو چې د طالبانو قدرت په دې وخت کې دا نه دی چې ټول افغانستان فوري طور قبضه کې کتونکو د ملمنو سره په دې موضوع باندې زموږ خبرې اترې جاري دي خو پروګرام کې شوې ده د مې وخت تاسو خبر نیوز ګورئ پروګرام کې یو وارې بیا هرکلی ډاکټر صاحب تاسو د نجیب الله آزاد صاحب خبرې اترې واورېدې د هغوی دا دعوه ده یا د هغوی دا تجزیه ده چې د طالبانو ټیک ته هلته سرچ موجود دی هلته چې کوم دی بدامني هم موجوده ده دغې نه څوک انکار نه کوي خو هغوی دا قدرت او دا طاقت فی الحال نه لري چې یا کابل قبضه کړي یا مزار شریف باندې قبضه شي یا چې کوم نور غټ ښارونه دي کوم چې سټریټیجیکلی مهم علاقې دي په هغې باندې مکمل د قبضې توان نه لري یو خو راته تاسو د خپلې تجربې په بنیاد باندې دغه کم تجزیه چې کومه ده یا د کومه دعوه چې ده د هغې تصدیق یا تردید وکړئ او بل دې سره سره زه ستاسو په موجودګۍ نه دا فایده هم اوچتوم چې په ازبکستان کې چې کوم ډاکټر اشرف غني صاحب په یو انټرنیشنل فورم باندې په پاکستان باندې ډایرکټ کوم تورونه ولګول د هغې نه پس چې امرالله صالح صاحب کم سټانس 2-3 ټویټس چې د هغوی کم مخې ته راغله یا چې حمدالله محب صاحب وخت په وخت باندې کم په پاکستان باندې نیوکې او تنقید کوي دغه څیزونه چې کوم دي د پاکستان او د افغانستان د صورت تعلقاتو دپاره څومره مهم یا څونه مضر تاسو ګڼئ چې کوم وړومبی سوال دی زه سل په سله د آزاد صاحب سره متفق یم په دې څیز کې چې ټیک ده که طالبان په ځینو ځایونو کې مخ په بر روان دي خو د دې دا مطلب نه دی چې طالبان دومره قدرت لري چې هغه د خپل حکومت جوړ کړي یا د موجوده حکومت چې دی د دې وغورځوي نو داسې زه وایم چې بالکل نه ده ځکه چې بین الاقوامي میډیا او د رسنۍ چې دي دا څنګه چې دا بڑا چڑھا کر پیش کوي او ایگزیجریشن پکې کوي او دروغ پکې وایي نو اصل چې کم حقایق دي کومه پورې چې مونږ یو وي سقوط ډاکټر صاحب یو وي سقوط بله وي خانه جنګي زما په نظر کې د سقوط نه زیات خطرناک شی د ولس دپاره خانه جنګي ده بالکل زه راځم د اړخ ته راځم خو چې کومه دې خبرې سره زه تاسو سره اتفاق ساتم چې کومه د حکومت سقوط دی هغه خو نه دی یا خپل حکومت جوړول دي هغه خو دومره قدرت زیم چې طالبان نه لري خو چې کوم سیول وار دی خانه جنګي ده په ملک کې نه مختلف چې کومې ډلې دي هغه خپلو کې ونښلي الله دې نه کړي هغې طرف ته مطلب د اشاره کیدی شي چې حالات خرابېدی شي کا انټرنیشنل چې کوم برادري ده یا د افغانستان کم ګاونډي هیوادونه دي یا ملګري ملتونه په دې حواله سره څه کوټلي اقدامات ونه کړي دویم چې کوم سوال دی هغه په ازبکستان کې د ډاکټر اشرف غني صاحب یا د امرالله صالح یا د محب صاحب چې کوم الزامونه دي تورونه لګېدل دي نو زه به دا وایم چې کله راسي امریکا افغانستان ته راغلی د نیټو ځواکونه راغلي دي د ترهګرۍ په خلاف باندې د نړیوال جنګ شروع شوی دی نو دا الزامونه د پاکستان له اړخه په افغانستان اړخه په پاکستان بیا پاکستان او امریکې ترمنځ دا الزامونه او دواړه ملتونو ته نقصان رسیده داسې قسمه څه فایده یې نشته ګټه فایده خو یې لږ هم نشته او چې دي هغه صرف و صرف نقصانات خو په دې وخت کې چې کله د امریکې ځواکونه د افغانستان نه وځي افغانستان ته د ریهیبلیټیشن ضرورت دی افغانستان ته د هر رنګ مرستې ضرورت دی نو په داسې کریټیکل ټایم کې به زه دا ووایم چې داسې تورونه هغه نور هم زیان ورکولی شي دوه اړخیزه تعلقاتو ته نشي مضبوطولی ټیک شو حسن خان صاحب درې مهم واقعات یو خو د اشرف غني صاحب کوم دا تورونه په انټرنیشنل فورم باندې چې په تیرو 3-4 میاشتو کې 10,000 جنګیالي د پاکستان نه افغانستان ته راغلي او هلته امنیت چې دی خراب کړی
د هغې نه سمدستي پس د افغانستان د سفیر چې کومه واقعه دلته افسوسناکه شوې په اسلام آباد کې هغه د هغې سره سره چې کوم اسلام آباد کانفرنس و چې کوم د سیاسي قیادت او د افغان قیادت سره په پاکستان غوښتل چې دلته وشي د هغې التوا او بیا د قطر چې کوم مذاکرات د هغې بغیر څه نتیجې نه ختمېدل دا ټوله سیناریو اگر چې موضوع ډېره غټه ده خو ستاسو په دې موضوع باندې ډېر ډونګې نظر وي زموږ دا کتونکي لږ په ساده الفاظو کې پوه کړي چې دا څونه دا واقعیت چې کوم ما بیان کړه دا څومره مهم دي د پاکستان د امنیت لپاره د افغانستان د امنیت لپاره ګوره دا زه خو ته لمبې شروع د دې نه کوم چې ګوره د افغانستان امن چې دی که نه ته به لږ مونږ به د افغانستان په زما خپله دا رایه ده چې د افغانستان امن چې دی دا یو خو د دنیا چې کوم طاقتونه دي د هغوی په فایده کې نه دی دې ټیم کې چې نوې کوم نیو ورلډ امرج کېږي د هغې په فایده کې نه دی یوه دویمه دا ده په افغانستان کې هسټاریکلي یو غټه ټوله خپله داسې چې هغه د جنګ هغه پیدا هغوی ته ډېری ګوره افغانستان دې وخت کې چې کوم دی د اصل افغانانو په لاس کې نه دی دوه طبقې نوې راللې سر ته یو مجاهد په شکل کې مخې ته راغې او هغه اوس دغه ده یو د طالب په شکل کې یو دا نوې ټوله د دوی ته ډایسپورا وایي یو نوې ټکې دلته کې د پی ټي ایم دا کې به ډایسپورا وایي دې ټیم کې دې کې زه ته دا وایم چې زما خپل ایگزیجریشن کني کړه نو 50 to 60% خلک چې ستا دې ټیم کې د افغانستان په ډیسیژن میکینګ باندې ناست دي دا هغه نه دي چې دوی سره د افغانستان د دوی دپاره افغانستان په جنګ کې ښه دی لکه ډېرو خلکو دپاره ځکه د افغانستان جګړه ده دا نیو کلاس چې ورته ان ای او والا کلاس چې کوم دی دا نوی کلاس چې راغی په افغانستان کې ټریډیشنل هسټاریکل پولیټیکل هغه بیک ګراوند ته لاړل دوی دپاره جنګ ضروري دی دې دپاره جنګ یوه دویمه دا ده چې د دې خطې هر څونه کوشش کوي خو دې ټیم کې چې سپر پاورز دي د هغوی دپاره د افغانستان جګړه چې کوم دی دا ضروري ده که نه نو دې نه به یې شروع کړي اوس ګوره څونه کوششونه چې کېږي د امن هغه به افغانستان نه دننه سکټل کېږي لکه مونږ خو ګوره انډیا یادو ایران یادو پاکستان یادو خپل لکه د هغوی یو غویمنډ روان دی کوم ځای چې هلته ډېر خراب وي نو هلته کې به د انټلیجنس ایجنسو د دنیا د پراکسیز غویمنډ به روان وي هغه په خپله ده تر کومې پورې چې افغاني نه دی افغان نیشنل چې کوم دی افغانستان والا که هغه پښتون دی تاجک دی ازبک دی ایمک دی هزاره دی څومره واته نیشنلټیز کمې پورې چې دوی د خپل ملک ته ملک نه ویلې که نه او زه ته د یو دغه سره خبر کوم سړی پیړم خوږېږي خپله یو دغه دی چې یو خو دوی هغه کیپیبلیټي شو نه کړله د افغان د خاورې هر بچی خو غواړي چې په افغان کې دی امن نه دا مونږ هسې وایو دا مونږ هسې وایو ګوره لږ صحیح خبرې به کوو دا مونږ هر یو سړی وایي چې یاره زه ښه او زه افغانۍ او زه په دې فیسبوک کې وګورې یا په ټي ویګانو باندې وګورې خو زه یقین وکړه چې دې ټیم کې کومه ټوله ده که نه که هغه په هر شی تا ته مو دا هغه ټوله ده چې دا د حالاتو مخې ته راوستې ده دا هغه ټوله نه ده چې کوم د افغانستان فکر نه کوئ چې د ایران پاکستان ترکی روسیا امریکا چین اوس نوې پلیر او هندوستان دا چې کوم دی دا هم یو فیکټر دی چې د افغانستان خاورې باندې وغوربل کړی دی دا تاسو نه ګوره دې کې بالکل دې کې څه شک نشته دی چې ګوره روس په دې کې ریسپانسبل دی پاکستان ریسپانسبل دی ایران ریسپانسبل دی امریکا ریسپانسبل دی پاکستان مسله دا راغلی ده چې پاکستان په دې حالاتو کې ټیلر میډ سچویشنو ته راغلی دی 89 کې هم چې کله 79 کې هم چې کله شی راته دلته کې ورته یو مولا جرنیل لاغې تیارې کوته اوس دا د پاکستان د خلکو په کنټرول کې دا سچویشن نه و که ته ګوره که نه چې څنګه افغانستان کې د جهاد خبره کېدله نو چې کوم جرنیل راوسته دلته کې کېنه هغه هم جهاد کول هغه به ځان ته بالکل مرد مومن مرد حق خبره خو چې کله 9/11 وشول د 9/11 نه مخکې اگزیکټ 2 کاله دلته یو بل جرنیل چې په ترخ کې به سپی ورسره ښځه به ورسره وه ډانس کوه میوزیک کوه دا کوه ګوره هغې د افغانستان حالات نه ده یو چې تر کومې پورته ته مې انټرنل یو شی نه راغلي دننه په خپله کور په خپله نه سمې بل څوک یې هغه ته زه دا وایم چې زما نو کانفیډنس په افغان دغه باندې او هغه زه اکثر خپل پښتنو باندې م یادوم چې زمونږ یو مونږ بابولالو کې اوسو په تاریخ کې اوسو یو سړی نه به خبر به ته ټپه وکړي لکه مولا نه چې خبر وکړي به ته حدیث مخې ته راولي قرآن بیا به دې غلي کړي زموږ به دلته کې ټپي وکړي دوڼو والا خلک دی دوی نه د ملک چلولو دي ثابته کړه مونږ دا ته زه دغه وایم نه د ملک چلولو دي نه د امن راوستلو دي نه د جرګې نه د مرکې ټولې خبرې دا دغه دې ټیم کې یو آیډیل موقع راغلی ده سلیم سوري رشید او هغه آیډیل موقع چې کوم دی په خپله افغانان لګیا دي په خپله بار نه بار نه هر سړی د امن خبره کوي افغانستان نه ماته نه ښکاري چې څوک د امن اواز اوچتوي بالکل نه مومنټ شروع کېږي دا دونه عجیبه ځمکه ده چې په دې کې تحریک هم نه شروع کېږي صحیح نجیب الله آزاد صاحب تاسو خبرې اترې د مېلمنو اورئ یو خو زما
خپل یو چې کوم اوپینین دی او د عمران خان صاحب د خولې نه بار بار دا خبره موجوده وزیر اعظم چې د پاکستان دی هغه وایي چې د افغانستان امنیت چې دی د پاکستان لپاره ډېر ضروري دی او زمونږ د پښتنو سیمې خلک خو بالکل زمونږ سر په خلاص دی کو افغانستان کې امن وي نو موږ به هم په سکون باندې ژوند تیرو کو هلته امن نه وي نو څلوېښت کاله ځان سره تباه جی نو زمونږ په سیمه کې هم هغه شان به بدامني وي کو نن په تاسو دا نو سبا په مونږ په دې باندې زمونږ بالکل سر خلاص دی یو ستاسو نه ځان دا پوهیو چې څنګه نن چې کوم د حمدالله محب صاحب چې کوم انټرویو بي بي سي ته ورکړی هغه وایي چې د طالبانو دا کم سر چې دی یا چې هغوی کوم علاقې دا وخت قبضه کړي دي هغه د تبلیغاتو په ذریعه باندې هغوی قبضه کړي یعنی رای عامه عام ولس د هغوی سره دی هغوی جنګ نه دی کړی چې یو پوستی هم په جنګ د لارې نه ده نیولې تاسو دا غنئ دا محب صاحب چې کوم بیان نن ورکړی دی چې د طالبانو سره چې کوم د هغوی تبلیغات دي یا د هغوی د نظریې سره چې کوم خلک هماهنګ دي د هغې د وجې د هغوی پرمختګ کیږي آیا واقعي داسې ده چې افغانان زیات د دغه وسلوالو خلکو سره ولاړ دي دا وخت وړاندې تر دې چې ستاسو د تاسو ته جواب درکړم زه غواړم هغه د سیبل وار اشاره چې تاسو وکړه ګورئ مختصر غواړم چې ووایم د نن سینریو او د 90 سینریوز ډېر فرق کوي 90 کې چې کوم ګورنمنت رژیم دلته هغه یوه ایډیالوژي وه او د دوو ایډیالوژیانو ترمنځ جګړه وه د کیپیټالیزم او سوشلیزم او هغه ایډیالوژي ماته شوله او هغه رژیم و چې ټوله دنیا پاکستان نیولې تر عربه پورې تر غربه پورې او بیا په آخر کې ایون USSR شوروي هم د مجاهدینو څنګ کې وده دا رژیم یوازې پاتې شه یو بحث و بل دغه و چې هغه ګوندونه چې راغله جهادي ګوندونه چې په منځ کې جګړه پیل کړه دغه چې ورباط چې پیل شه هغلته نورو کسانو ته نورو هیوادونو ته هغه پراکسي وار لپاره یا استخباراتي جګړې لپاره دغه چې موقع پلیټفارم نه و لیکن نن سینریو بدله ده نن 20 کاله دلته ټولو هیوادونو کار کړی دی نن که سیول وار ته موږ د افغانستان لپاره به دا سیول وار وي لیکن د نړۍ لپاره به دا ډېر لوی تھریټ وي نن دلته IS دی نن دلته القاعده ده او نن دلته نورو حکومتونو هم هغه کړی ده خپل نفوذ یې پیدا کړی دی چې بیا هغه ډېر غټې جګړې پاتې دي نو انټرنیشنل کمیونټي دغه چې حالت ته هېڅکله اجازه نه ورکوي دا یو بحث بل بحث دا دی چې د محب صاحب خبر ته بیا 2% ته راځم یو د محب صاحب سبجیکټیو ورډز دی ابجیکټیولی چې د څه فکر کړی دی هغه باندې خو دوی خبر چې د هدف څه و ما مخکې په دې باندې خپله تجزیه ورکړله هغه دغه و چې زه په دې باور یم چې افغان ګورنمنټ دا سیمې ځکه پرېښولې چې یو په طالبان نړۍ ته ور وښیي او بل دا خلکو نفرت د دې په وړاندې اضافه شي خلکو نفرت هغه وخت ډېرېدلی شي چې طالبانو کړه وړه وویني او طالبان چې کومو سیمو ته راغله د هغو کړه وړه هغه د 90s کړه وړه وه یعنې 10 کاله وړاندې چې دی راغلی وه همدغه رنګې ځمکې وسوځولې خلک ووژل شول همدغه رنګه زور او زورواکي شروع شوه په زوره باندې خلکو باندې کالي یو رقم اغوستل ګیرې بل رقم پرېښودل دا عملا ولیدل شول دوی ویډیوګانې راغلې په هغه اماراتو کې چې دوی ننوتلي دي هغه ګورنمنټ ادارې چې سیول سروسز ورته ټول دی اور واچولو نو خلکو ولیدل چې نو they have not changed دا نه دي بدل شوي دا خلک دوی په وړاندې ودرېدل زه فکر کوم چې دا سټریټیجیک هغه و د ګورنمنټ ځکه دا سیمې پرېښولې او خلک نه دي ورسره ولاړ دا خو ډېره ښکاره خبره ده بله خبره د عمران خان خبره تاسو وکړه چې د افغانستان په هکله باندې د دوی دریځ یا هغه مسایل چې پوښتنه دي دا خبرې کېږي ګورئ په دې کې شک نشته چې افغانان په د افغانستان په قضیه کې ګرم دي لږ نه ډېر زیات ګرم دي دا 40-50 کاله په خپل منځ کې جنګېږي لیکن په دې کې هم هېڅ شک نشته چې سایکلون پروجیکټ دی سایکلون اپریشن دا دی چې یو امریکایي کانګرسمن چې هغه په امریکا کې پلی بوای و هغه چارلی ویلسن راځي او بیا هغه مجاهد مرد مومن چې حسن خان وې هغه راځي او بیا دلته کانټراکټ لاسلیک کېږي نو دا خلک په جګړه کې وو نو طبیعي خبره ده چې دا نورو ګټ لپاره یوز شوله نن په پاکستان کې چې کوم وضعیت دی یعنې پاکستان د افغانستان په قضیه کې ډېر زیات رول لري رول ځکه لري چې یو په عمران خان یا د پاکستان ګورنمنټ سیول ګورنمنټ دا وایي چې موږ هغه پیس پروسس کې په ټولو مسایلو کې د افغانستان سره یو ځای لیکن بلې خوا د پاکستان وزیر داخله وایي چې د طالبانو فیملیز دلته اوسي مړي راځي د هغو ټریټمنټ دلته کېږي دا په خپله هغه وضعیت ته زمینه مساعدول دي چې بیا افغان ګورنمنټ مشران دغسې څرګندونې وکړي لکه تاسو چې مخکې وویل چې په انټرنیشنل پلیټفارم باندې یا که په ټویټ باندې وي تاسو د افغان سفیر د لور یادونه هم وکړله په یوه ورځ باندې 2 سټیټمنټس راځي شیخ رشید وایي چې دا اصلا اغوا شوې نه ده او دا د را هغه ایجنډا وه او بیا قریشي وایي چې نه موږ څېړنې وکړلې که ډېره د پرمختګ مو کړی دی او ډېر ژر به نور پرمختګ وموکړو دا سټیټمنټ خپله په ټکر کې بیا دا دې ته زمینه مسایل وي چې د دواړو هېوادونو ترمنځ مسایل لا ډېر خراب شي په ټوله کې کوم رژیم چې اوس دلته دی کوم سیستم چې دلته دی په واکدارانو کې خو تل ستونزې وي د پاکستان په واکدارانو کې مشکلات شته هغه ډول چې
قوانین حکم کوي هغه د ټولو هیوادونو په لیدرشپ کې ستونزې وي د کمپاین په وخت یو ډول خبرې وي په حاکمیت کې بل ډول وي دلته ډېرې زیاتې ستونزې وي لیکن دلته د یو سیستم ریپرزنټیشن چې کوم کېږي نمایندګي چې کوم کېږي د هغه په وړاندې باندې نیبر کنټریز بالخصوص پاکستان همکاري نه کوي او دا صحیح ده دلته به افغانستان خپلې ستونزې لري دا ولس چې په خپله په راجګ نه شي تحریکونه ونه چلېږي دا خو یو بحث دی لیکن هغه پارت اف د گیم چې دی کوم کس چې د ټول وضعیت هغه د مسؤلیت لري هغه طالب چې دی د هغه دپاره ټول پلیټفارمونه حاضر دي سیف هیون ورکول شوي دي دا د دې باعث شوې ده که نن وضعیت خرابېږي لکه تاسو چې وایي چې دلته وضعیت خرابېږي امنیت خرابېږي ډایرکټلي اخوا داخوا پښتانه د کرکې هغه اړې پښتانه متاثره کېږي او دا د ټول هېواده متاثره کېدلی شي نو په کار دا ده چې هغه د انټرنیشنل پولیټیکل ساینس چې کوم دوه تیوریان دي د ټو لیول ګیم او د سکیورټي ډایلما چې د ځان د وړې ګټې لپاره د بل ډېر تاوان د دې مخه ونیول شي او په ټوله کې دا یوازې د پاکستان د اسټابلیشمنټ مسله نه ده هلته ولسونه ولسي هلته کروڑونه انسانان اوسي دا وضعیت د هغو په وړاندې هم خرابېدو دی که چېرته افغانستان خدای مکړه خرابې خواته ځي نو ما مخکې وویل چې نن بیا په وضعیت راغلی چې دا که په ترهګرۍ ټاپو باندې اوري نو تر ټولو ډېر زیاتی متاثره کېږي پاکستان تر هغو چې آزاد صاحب بخښنه غواړم ستاسو خبره دلته کټ کېږي خو دا پوښتنه دی کې زما ذهن ته دا خبره راځي چې نن چې کوم د طالبانو ویان کومه خبره په ډاګه کړې ده که چېرې د اشرف غني حکومت یو طرف ته شي او یو نوی قیادت یو نوی حکومت جوړ شي نو طالبان سرنډر کېدو ته هم تیار دي نو داسې سیاسي لار نشي راوتلی چې ډاکټر اشرف غني صاحب هغه په دې خبره مجبوره کړی شي چې خبره ستا په وروسته کېدو باندې یا ستا د صدارتي کرسۍ نه د کوزېدو نه په هغې په لاره باندې خبره سمیندي شي نو ولې نه هغه د صدارتي کرسۍ نه کوز شي تاسو څه ګڼئ په دې هکله باندې زه به ډېر لنډ دا ووایم کله چې 9/11 کېږي یعنې 2001 کې نو هغه په 11 سپتمبر باندې کېږي او په 21 سپتمبر باندې جورج بوش ملا ته خط رالیږي د هغه څو شرطونه دي هغه اسامه تر غواړي او هغه غواړي چې دلته انټرنیشنل کمیونټي مسؤلیت پیدا کړي او هغه غواړي چې په افغانستان کې انټرنیشنل تیرریزم چې دی بالخصوص القاعده او نورې ترهګرې دلته نه وي او ډیپلوماتان خوندي وي دا شرایط نه منل کېږي خو 10 کاله وروسته په 29 فبروري 2006 کې هم دا شرایط منل کېږي اسامه خو مخکې بیرته راسي وجود شوی و د هغه تر څنګ طالبان یې مني چې دلته به هېڅ نړیواله ترهګره ډله فعالیت نه کوي او دلته به د انټرنیشنل کمیونټي د هغو پروټیکشن وي دا هماغه شرایط دي دا مې ځکه وایي چې طالبان په شرایطو پورې بیا طالبان دا ادعا کوي چې انټرنیشنل فورسز نړیوال ځواکونه چې د افغانستان نه وځي زموږ ته حل ده انټرنیشنل فورسز ټول ووتله یعنې په ملتي لحاظ کمپلیټلی وتلي بخښنه غواړم د نورو میلمنو طرف ته هم ځم حوتي خو نه دي نن هم پینټاګان دا تصدیق کړی دی چې د امریکایي چې کوم فوزي ځواکونه دي ایرفورس چې کوم دی د طالبانو خلاف یې بریدونه کړي دي او طالبانو ته غټ نقصان ورسولی نو موجودګي خو لا اوس هم موجود د طالب خو بیا په دغه ځای کې په حقه دی هغه ځکه چې طالب هغه کانټراکټ مات کړی دی چې په لویو ښارونو به دوی بریدونه نه کوي دا په امریکایانو سره په هغه معاهده کې لیکلي دی معاهده ماته کړه په لویو ښارونو بریدونه پیل کړل او بل بحث دا دی چې دا شرایط یې ومنل شول نو که چېرې اشرف غني سټپ اپ کوي سټپ ډاون کوي نو بیا هم د دې هېڅ ګارنټي نشته او اشرف غني وایي چې راته الیکشن کوو دا نه کوو نو دلته د فرد مسله خو نه دلته د رژیم مسله ده سمد ډاکټر صاحب یو خو دا ما چې کوم خبره د آزاد صاحب مخې ته کېښوده چې نن پینټاګان هم دا خبره کړې ده چې هوایي بریدونه په طالبانو باندې هغې کړي تصدیق سرکاري طور باندې د امریکې د حکومت طرف نه شوی طالب دا وایي چې په دوحه کې موږ سره لاسلیک کړی په 2000 کې چې موږ به په تاسو باندې بریدونه هم نه کوو تاسو باندې به اګریشن نه کوو تاسو سره به جنګ جګړه هم نه کوو مونږ څه وکړو طالب وایي چې نه مو اشرف غني خبرې ته چې کوم دی هغه راڅخه خبرې ته کینې نه امریکا چې کومې مونږ سره وعدې کړي دي هغه هم نه ترلاسه کیږي نه پوره کیږي په دې کې بغیر د وسلې د اوچتولو نه مونږ سره بله لار نشته په دې کې د ټولو کې کم مهم سیز دی د افغانستان د جګړې او شخړې په حواله سره که موږ خبرې وکړو هغه مخکې او اوس هم هغه د اعتماد فقدان دی یوه هغه په انګریزي کې چې ورته مسټرسټ ویلی شي هغه سیز دی هغه د پاکستان او امریکې په منځ کې هم دی د پاکستان او افغانستان په منځ کې هم دی او دغو افغان طالبانو د افغان حکومت او د امریکې د دو په منځ کې هم دی
که دو شل ځلې مطلب داسې معاهدې مخکې کړي یا ویې کړي یا بیا یې کوي خو هغه ګارنټي چې دا دغو ټولو کې یره ده د یو بل نه ټیک شوه نو ځکه هغه اعتماد نه کوي بالکل لکه په معاهده کې مطلب دی چې دغه خبرې شوې وي چې داسې بریدونه به مطلب دی نه کوو خو د امریکا د طرفه بیا دا یو الزام په طالبانو باندې لګي چې طالبان وایي چې مونږ به تشدد نه کوو خو امریکا وایي چې طالب تشدد کوي دا ځکه بله دا خبره بیا د افغان حکومت او د طالبانو په منځ کې چې طالبان دا وایي افغان حکومت هغه د بالکل مطلب خبره به صادق ډاکټر صاحب دا دوحه امن معاهده تاسو ګڼئ چې دا کم چې موجوده صورتحال مخې ته راغلی چې هغه تر اوسه پورې هم موجوده ده که نه دا ختمه ده دا په موجودګۍ کې خو شک نشته موجوده خو ده خو په دې عمل پې نه کیږي خو عمل پې سل په سله نه کیږي خبرې پکې لا شته دی حسن خان صاحب تاسو ته ډېرې خبرې جمع شوي دي خو په کتونکو په پروګرام کې دا وخت یو بلې دمې وخت شوي او دمې نه پس واپس چې راځو د حسن خان صاحب نه ځان پوهیو چې داسې صورتحال روان دي تاسو خبر نیوز ګورئ پروګرام کې یو وارې بیا هرکلې کتونکو مونږ خبرې اترې کوو د افغانستان په صورتحال حسن خان صاحب د وقفې نه مخکې چې کوم خبره چې کوم بحث مخې ته بوتله هغه په کوم بحث باندې خبرې مونږ کولې هغه بحث مخکې ته بوځو تاسو هم په دې خبره پوهې کې نن ما د محب صاحب یو انټرویو بي بي سي ته هغوی په لندن کې ورکړې وه هغوی دا خبره په ګوته کړې وه چې یاره ټیک ته خارجي ځواکونه یا خارجي قوا چې کوم دي هغه هم زموږ امنیت خرابوي خو دا خبره تسلیم کړې وه چې 95% چې کم جنګیالي دي نو هغه د افغانستان د خپلې خاورې بچي دي د هغوی د لاسه چې کوم دي د خپلو وروڼو خویندو وینه دا وخت تویږي یو خو دا څونه چې په پاکستان یا په نور ګاونډي هیوادونو باندې دا کوم چې د افغانستان دولت دی یا د هغې چې کوم واکمنان دي هغوی چې کوم الزامات لګوي په دې کې څومره حقیقت دی تاسو وختي دا خبرو که چې یاره د افغانان و د خپل کور په خپله سموي نو بیا به ټیک کېږي اوس خو محب صاحب غوندې ذمهدار خلک هم دا وایي چې 95 خلک چې کوم دي هغه مقامي خلک دي بیا دا کم چې د افغان میډیا ده یا چې کوم انډین میډیا ده یا چې کوم انټرنیشنل میډیا ده په پاکستان باندې دا ډېرې زیاتې نیوکې دې پرې ولې دي ګوره دې کې یو خبره تاسو د محب صاحب خبره وکړه که نه څو ورځې وړاندې اختر ورځ اختر نه ورځ مخکې ما د ډاکټر نعیم انټرویو کړی دا کومه خبره چې محب صاحب کړې ده دا ډاکټر نعیم هم کړې ده چې مونږ له جګړه نه ده کړې مونږ په پرسویشن باندې په تبلیغاتو باندې او دا نن محب صاحب په نړیواله سطح باندې دا انټرویو ورکړه بل ډاکټر نعیم دا خبره کړې ده چې زمونږ سره بهر خلک نشته دی هغه ما دې دا تپوس وکړو چې ډاکټر صاحب وایي تاسو سره 10,000 کومک راغلی دی نه وایي چې زمونږ ټول خپل افغاني دغه دی او که بهر نه داسې خو دا یو خو دی چې لکه څنګه پاکستان کې دغه کې هغه وایي چې زمونږ سره بالکل دا دغه نشته زمونږ ټول خپل یو دغه دی ایگزیجریشن هم پکې کېدی شي خو لکه محب صاحب هم دا خبره ګوره بیټر ریالایزیشن دی یو مسله له حل کېږي چې ته ریالایز کې او ریالایزیشن دا دی چې دا مسله د افغانستان مسله ده کله چې افغان رونو دا خبره ومنله چې دا د افغانستان مسله ده 50% دا مسله حل کېږي یوه بله خبره دا ده چې دا طالب تر اوسه پورې تا به وي مزدور نن ته وایي چېرې 90% یا 95% چې کوم دی دا افغاني دی دا ډېره ښه خبره ده چې افغاني دی بیا سره خبره کېدی شي چې ته ومنې چې دا زما رور دی هم دا هم د دې خاورې کس دی بیا سره خبره کېدی شي او دویمه خبره د هغوی پرسویشن هم ډېر دی اوس خبره دا ده چې دې وخت کې الزامات لګولو سره واحد پاکستان دی لکه ګوره په دې تېرو 2 میاشتو کې 2.5 لکه ویزې چې کوم دی پاکستان د ټولې نړۍ خلک یو طرف ته که د پاکستان دغه بل طرف ته که اوس هم د افغانستان ته به ټیک ده د هندوستان هم فیسیلیټیز د نورو ملکونو به وي خو د افغانستان 90% غریب چې کوم دی که نه مجبوري ده هغه پاکستان ته ګوري او پاکستان باندې بیا دلته کې د افغانستان فرینډز اف پاکستان کې ډېر زیات دي د افغانستان دوستان مونږ یو پریشر گروپ لرو لکه خاص کر پښتون ایلیمنٹ چې کوم دی په پاکستان کې افغانان هغه ډېر زیات یو پریشر یونیسیار وایي چې سوال په دې باندې د الزاماتو لګولو باندې یو خو تب تر کومه پورې به ته ټایم بای کې
د دې نه ښه دا ده چې تا نن ومنله چې دا افغانۍ دی نو کښېنه ورسره خبره ورسره وکړه. ګوره زه ډاکټر صاحب ته ډاکټر صاحب یو ډېر لکه یو ډېر دغه ښه کس دی، تعلیم یافته، یو فلاسفرز دی، لکه هغې کې دې کې څه شک نشته دی. خو اوس د سویل شاهین چې کومه انټرویو راغلی ده پکار دی چې ډاکټر صاحب ورته یو افر په ټیبل باندې کېږي راځه که د افغانستان د امن دپاره د افغان وجنې بندولو دپاره د افغانستان د تبعیې دپاره ته په ما باندې کېږي نو زه استعفا نه زه د خپل سر هم در کومه. ګوره څه نه څه یو او هغه هم دا نه دی چې هغه هم طالب هم نه در کو. دریم کس په راځي هغه به هم افغاني، ابا نه پاکستانی نه به ایرانی نه به د تاجکستان نه د ترکمنستان به راځه. ګوره دا موقع ډېر دا وله بلف دې ته وایي که نه سویل شاهین بلف والی دی. زه د سویل شاهین چې څه وایي زه په دې یقین نه لرم او چې هغه ته د خپلې شورا یا د خپل قیادت خبره کې د دوی صرف هغه they are addressing the galleries چې ته موږ وایو که نه هغوی دې ټیم کې هغه خپل امیج بلډینګ روان دی. هغه امیج بلډینګ هغوی ډېر ساینټیفیکلی کوي. انټرنیشنل میډیا مو سره د کار اجازت دی او په پرده کې وي او دا هغوی امیج بلډینګ کوي. خو دا بلف کولو دپاره ډاکټر غني صاحب چې ورته په ټیبل یخې وي چې راشه دا مې استعفا راځه چې کینو په حکومت خبره وکړو. خو د نن نه سیسفایر وکړه یعنی ګیو اینډ ټیک پکار دی، ګیو اینډ ټیک پکار دی. او د طالبانو چې کومه سټرانګ پروپاګانډا ده د هغې دپاره ما په خیال ډاکټر غني صاحب له هم پکار دی چې خپل ټیم کې لږ افغانان انکلوډ صحیح چې هغوی پوهېږي په دې سیاست باندې. نجیب الله آزاد صاحب تاسو مو پوه کې دا کوم چې محب صاحب کومه د بي بي سي نن انټرویو ما په خپله اورېدلې هغې کې هغې هم دا خبره تسلیم کړې ده. حسن خان صاحب دغه پوښتنه ستاسو وړاندې تقدم دا کوم چې 55% چې کوم جنګیالي دي هغه وایي چې زموږ مقامي خلک دي، خارجي قوا سره هم دي. یو خو په دې خبره باندې بل تاسو خو وختي وي چې طالبان دا زموږ د میلمانه هم په دې خبره باندې تاسو سره مطابق دي چې دا وخت هغې قدرت نه لري چې ټول افغانستان قبضه کړي. خو که بل طرف ته موږ نړیوالو ادارو یعنی د UNHCR د UN ریپورټونه وګورو نو په 13-14 کالو کې 15 لکه افغانان IDP شوي دي په افغانستان کې دننه بېکوره شوي او په 13 میاشتو کې چې کوم دي نو 2.5 لکه نه سیوا افغانان په دې نوې جګړه کې چې کوم دي هغه بېکوره شوي. نو صورتحال بیا هم دونه کنټرول نه دی څنګه چې تاسو وختي کومه یو منظرنامه زموږ مخې ته کېښوده. ګورئ د محیط څخه خبره چې تاسو وکړه چې 95 سلنه د طالبانو افراد افغانان دي. په دې کې هېڅ شک نشته. په جګړه کې په دې جغرافیه کې خو هغه ډېری برخه چې یعنې هغه کس چې جنګېږي هغه افغان دی. ایلیمنټ بحث دی دلته. زه نه پوهېږم چې محیط صاحب هغه څومره د ژبې فصاحت لري یا توانېدلی دی یا نه دی توانېدلی. د باحث د ایلیمنټس دی. کله چې موږ د جګړې خبره کوو د ایلیمنټس خبره کوو. یعنې په قوانینو کې که موږ چې کریمینل کوډ ته ځو یو څوک کرایم کوي او یو څوک شریک د جرم وي ورسره اوس نو همدغه یو څوک چې مثلا طالب چې په ځان پورې بم تړي که نه ځان وژنه کوي ځان مرګ کوي دلته هم کړي دي هخوا په پښتونخوا کې هم کړي دي. یو څوک چې ځان وژني بل خو خود وژني دا خو هېڅ مسله نه ده. لاکن هغه د هغه مایند سیټ چې دې ته جوړېږي هغه اپورچونیټي چې درته ورکول کېږي او هغه پلیټفارم چې دی دې ته تیارېږي خبره د هغه ایلیمنټ ده چې تر څو پورې هغه ایلیمنټ چې جاري وي هلته په هغه ایلیمنټ ماشین تاویږي دا افراد نه ختمېږي. که ته کار ورسره وکړې دا به مثلا په دې 20 کلونو کې زرګونه طالبان وژل شوي دي خو ختم شوي خو نه دي. دا خو فکر دی او هغه فکر یو ایلیمنټ دی. دا یو بحث یعنې فزیکلی چې کوم کسان جنګېږي هغه طالبان دي لیکن دا طالبان له کومه ځایه راځي څنګه ټرېن کېږي بحث دلته دی. بل بحث چې تاسو ویلي چې IDPs په 13 میاشتو کې لکونه بېځایه شوي دي په دې کې هېڅ شک نشته. خو جګړه روانه ده او د همدې مسؤلیت اوس چا دی. اوس چې کومه خبره حسن خان وکړله چې طالبانو چې کوم آفر کړی دی دا په خپله د دې آفر بیا زه د بل انګل ورته ګورم. مطلب ستا جګړه ټول د یو فرد سره ده د اشرف غني سره ده. که چیرې د فرد سره جګړه ده نو بیا چې دغه IDP چې تاسو نن یاد کړ د UN د ریپورټ له مخکې چې یوازې په 6 میاشتو کې لکونه IDPs یا دلته دننه په افغانستان کې لکونه خلک بېځایه شوي دي. د دې مسؤلیت دا څوک لري؟ د دې جګړې دا ستا د جګړې له کبله بېځایه شوي دي یوازې بېځایه شوي د دوی ملکیتونه لاسه تللي دي خلک وژل شوي دي شهیدان شوي دي ټپیانې ورکړي دي. د یوه فرد له وجې نه دا فرد په 2014 کې راغی 2014 کې د هغه نه وړاندې 14 کاله جګړه چېرته وه. مسله دا ده که نن هم طالبان زه په ډېر ډاډ وایم که نن هم طالبان دا ګارنټي کړي او یو څوک یې ګارنټي کړي که هغه پاکستان وي که هغه یونایټډ سټیټس وي که هغه نور ریجنل پاورز وي چې اوکې غني د سټپ ډاون شي د فرد به ځي درېیم کس به راځي نه طالبانو نه به د افغان ګورنمنټ وي طالبان به طلاق دي مسله به حل کېږي. دا ګارنټي دي وکړي. زه مطمئنه یم چې غني به دا کار کوي لیکن دا څه نشي کېدای چې دلته خو مسؤلیتونه دي. د قوانینو له مخې اشرف غني د افغانستان د جغرافیې او د ملت مسؤلیت لري. که چیرې دا یوازې د فرد مثلا د دی سټپ ډاون کېږي استعفا ورکوي او که دلته وضعیت یو ناڅاپه ډېر خراب شه نو دا مسؤلیت به بېرته سبا غني ته ور اوړي. که دی ژوندی هم نه وي تاریخ به وایي چې دا خبره دا کار ده کړی و لکه ډاکټر نجیب باندې چې نن هغه لیکي. ډاکټر نجیب
سټپ ډاون شوی نه وای ممکن وضعیت داسې نه وای که چیرته طالبان واقعا غواړي چې غني لري شي نو بیا د نور ولس وړاندې خو نه جنګېږي تاسو په بلډینګ آزاد صاحب آخري پوښتنه موږ هم وایو چې یو بلف ولپه کار وکړه چې زه راشه په ټیبل ته راشه حسن خان صاحب همدغه خبره کوي خو زما پوښتنه دا ده د ځکه چې په هغې زمونږ هم اعتبار نشته ما چې څنګه ووایې زما د سولشین په دې خبرې اعتبار نشته دی بالکل په کار چې کاونټر کړم په دغه انداز کې صحیح آزاد صاحب زما پوښتنه دا ده چې تاسو څه ګڼئ دا وخت په نړیواله سطح باندې لاول خو به په ډرایوینګ سیټ باندې به افغانۍ په خپله کینی د امن لار به اختیاري نو په خپله به کور پامن کیږي خو دې سره سره که موږ وګورو پاکستان امریکا چین هندوستان روس ترکی سعودي عرب په دې ملکونو کې ستاسو په نظر کې کم ملک مهم کردار ادا کولی شي چې په افغانستان کې قلاري راشي او ستاسو په اعتماد او چې ستاسو په اعتماد هم وي ګوره په لومړي سر کې ما وویل چې دا جګړه خو د ریجنل پاورز او د امریکا ترمنځ د مفاداتو بحث دی یو دوم دا چې څوک په دې کې تر ټولو مهم رول لوبولی شي په دې کې هېڅ شک نشته چې تر ټولو مهم رول پاکستان لوبولی شي اوس بحث د اعتماد دی مثلا زه خو فرد یم زه اعتماد نشم کولی سیستم دی رژیم دی که نه هغه بیا دلته له بده مرغه انفارچونیټلي بیکګراونډ ته ځي بیکګراونډ ته په دې معنا دي چې تېر اختر کې جنرال باجوه راغلی و د برټش هغه سره د چیف اف سټاف سره نو هلته خبرې وشوې په سبا باندې وضعیت بله کم شو اعتماد سازي لپاره دلته پکار دا دی چې بیا یو بل دریم پاور وي چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ وي پاکستان تر ټولو مهم رول لوبوي دریم پاور باید وي چې دا ګارنټي کړي چې پاکستان او افغانستان اعتماد سازي وشي هغه مهال کېدلی شي چې دا مسله ډېره صحیح آزاد صاحب وخت بالکل ختم دی زه غواړم چې دې مېلمنو د دوی دپاره رشید خان ګوره پاکستان یو ساورن کنټري ده زه د ده سره ښه تعلق ساتل غواړم زه د هر قسمه ګارنټي ورکوم دریم کس زه په ځان د پاسه کښېنم آخري سوال دا دی چې مهاجرت ستاسو په نظر کې په دې را روانه جګړه کې یا د دې صورتحال کې نور کیدی شي پاکستان ایران ملکونو ته دې طرف ته ګوره که چې د سیول وار طرف ته خبره لاړله او دغه پریویل نشو ګډ سینس پریویل نشو نو په هر صورت کې ځکه چې خلک په مهاجرت ځکه کوي چې طالب دې ټیم کې په انټري پوینټس باندې ځان اٹیکس کوي صحیح ده سپلای لاین ته ډاکټر صاحب تاسو په نظر کې مهاجرت نور کیدی شي چې سیول واري کېدی شي آزاد صاحب آخري سوال تاسو نه دا دی چې نور مهاجرت تاسو د هغې خدشات ته نظر راځي او که نه په را روان وختونو ته زه په لنډه کې وایم څو موارد ته اشاره وکړم طالبانو په لومړي ځل یوه میاشت مخکې ویل چې په یوه میاشت کې موږ د پیس پروپوزل ورکړو یو یو ان او قطر ویل چې موږ د درېمګړي ثرډ پارټي ایز ا میډیټر رول لوبوو دوه یونایټډ نیشن وایي چې ممکن موږ ټولې ساتې ځواکونه راولېږو اشرف غني دوه اونۍ وړاندې ویل چې دا مسله درې میاشتې حل کېږي زه فکر کوم درې میاشتې کې دا مسله تر اوږدي د حل کېږي او مهاجرت ته به ضرورت انشاءالله الله دې وکړي چې ستاسو دا کوم آخري خبرې چې الله پاک په افغانستان کې امنیت په ځای کې کتونکو اړه هم غواړي چې مېلمنو سره نور هم خبرې اترې وکړو خو وخت د پروګرام هغه سر ته رسي د خپلو درې واړو مېلمنو د یو جهان مننې سره ستاسو نه یاد غواړم د لوی الله په امان